چې د قرآن د لوستلو دپاره به اودس کول ضروري. نو چې د قرآن ترجمې ته موږ او تاسو کینو، هغه هر ځای کې چې موږ کینو، که په دې مجلس کې وي او که نه په دې دنیا په کومه حصه کې وي، نو ټولو له پکار دا دي چې اودس دي. او اودس به هغسې اودس به کوي څنګه چې د مانځه لپاره اودس دی، یعنې مکمل طور اودس به دې لپاره دا د ضروریاتو دی. او د هغې وجه دا ده چې څومره اذکار راغلي دي. کتاب الدعوات کې امام بخاری رحمت الله علیه د دې اذکارو یو لوی فهرست ذکر کړی دی، او په نورو مختلفو کتابونو کې د دې اذکارو یو لوی فهرست دی. خو د ټولو اذکارو سردار او د ټولو اذکارو مشر هغه قرآن کریم. نو قرآن د ټولو نه افضل ذکر دی. نو په دې وجه باندې دې لپاره د اودس ضرورت دی چې اودس دې په سره وي. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يذكر الله إلا على طهره. حدیث تے امام سیوطی نقل کرے دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا مکروہ گنلا کہ اگر اللہ ذکر کیو بغیر دا اودس کی. نو اودس دا یو مستحب عمل دے او غره عمل دی، دا به سړی کوي. او دارنګې لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قرآن تلاوت لکه په یادو سره کوي، نو دا د بې اودسۍ په صورت کې هم کولی شي. یو قرآن له لاس وویل، قرآن له لاس وړل بغیر د اودس نه و. یو د قرآن تلاوت دی، نو د قرآن تلاوت دپاره مستحبه دا ده، غوره خبره دا ده چې سړی اودس وکړي. او که اودس ونه کړي نو قرآن له به ګوتې نه وړي او په یادو باندې قرآن لوستلی، په یادو باندې قرآن وایي. ځکه چې دا امام سیوطي ویلي لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره بالکل ثابت شوی دا چې هغې بغیر د طهر نه او بغیر د ځان پاکولو نه به هغې قرآن لوسته. كما ثبت في الحديث قال إمام الحرمين ولا تكره القراءة للمحدث. امام الحرمین یو ډېر لوی امام تېر شوی دی، هغې به دا خبره کوله چې دا بې اودسه انسان دپاره د قرآن لوستل مکروه نه دي. لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث. قال في شرح المهذب وإذا كان يقرأ فعرضت له ريح أمسك عن القراءة. یو سړی دی تلاوت کوي او عجز دی، انسان دی، خېټه کې ګړبړ پیدا شي، نو تلاوت سړی دی بند کړي او خپل ځان دی ډای کړي، نو خیر دی. دا یو خبره ده. واما الجنوب والحائضه، هر چې جنوب انسان دی، سړی دی قدر جنوب دی، په حالت د جنابت کې دی، غسل پې لازم شوی دی، یا حایضه زنانه ده، ماهوارۍ والا زنانه ده، ماهواري پې راغلی ده، نفاس پې راغلی دی، حیض پې راغلی دی، نو فتحرم علیهم القراءة. په دې دواړو باندې قراءت حرام دی، تلاوت ونه کړي. نعم يجوز لهم النظر في المصحف. منم امام سیوطي وایي او دا خبره ټیک ده چې قرآن کې کتلی شي
خیل ورسلا يجوز لهم النظر في المصحف وامراره على القلب زړه کې بدا قرآن الفاظ وایي زړه کې امراره دا معنا ده چې په زړه کې بالا تیریږي داسې واما متنجس الفم فتكره القراءة لکم سړی خوله چې پلیته وي نو د هغه دپاره قرات د قرآن مکروه په طور مثال وګورئ نسوار سړي په خوله کې اچوي د نسوارو باندې خو دا خوله ستا کېږي لکه چې یو خوله کې لس یو نسواري د لسو کړکو چرګو نه زیات ځای ساتي پوهېږئ په دې باندې او ښه شی هم نه دی ما د شیخانو په کتابونو کې لیدلي چې نسوار ډېر ناکاره وایي د افلاطون وینا ده چې په دنیا کې دوه څیزونه نه وی که نه یو ګرد و غبار نه وی په دنیا کې او یو توتن یعنې دا تماکو نه وی نسوار نه وی یو انسان بډې وي پورې ژوند وکړي یعنې دونه دا مضر صحت اشیاء دي او خاص کر طلبا او علماو له چې دا پاکې خولې د قرآن خولې دي او دا په دې ژبه باندې دي قرآن او حدیث پیغمبر وایي پکار ده چې د دې سینه ځان وساتي اگر چې دا زموږ د پښتنو شیوه ده او نښه ده چې بغیر د نسوارو نه ګزاره نه کوي ما ته په طالبګرۍ کې طالبانو به دا خبره وکړه غټ غټ کتابونه مونږ ویلي نو هغه یو طالب به وویلي ته یو چونډۍ واچوه که ته وګوره چې بیا څنګه ده صدرا زموږ د علم حکمت آخري کتاب دی دا مونږ په حال کې وو د شیخ نقیب احمد رحمت الله علیه نه نو طالب ته ما وویل خو زه ته ورته وګورم چونډۍ واچوه زه یې داسې ګورم او ویې ویل ته هم دې ملګرو ته واورې زه به یې ورته واورم چې چا ښه وکړو یعنې دا هم یو شیطاني حرکت دی چې نسوار ورته واچوي نو بیا ورته پوهېږې په دې باندې نسوارو باندې سړی ښه نه کړي بطور مثال ما دا ویل چې په داسې شي باندې د ستا خوله ستا شوي نو په ستا خوله باندې به قرآن مجید نه وی بلکې قرآن مجید ویل په دې وخت کې مکروه دی وقیل تحرمو کمس المصحف بالید النجسه لکه څرنګه چې قرآن په پلیت لاس باندې راویستل مکروه دي او حرام دي دقسې د چا خوله چې سکایي نو قرآن به نه یو بله مسله دلته شته او هغه دا ده آداب دي تصن القراءة على مكان نظیف قرآن چې لولئ نو په پاک ځای کې بیا لولئ پاک ځای به صفایي مزېدار وي خوشبویه وي په داسې ځای کې به تاسو قرآن مجید به وایئ وافضله المسجد او د ټولو نه غوره د قرآن د لوستلو لپاره جومات دی چې په جومات کې به قرآن وایي ځکه د جومات لپاره پاکه حصه بله نشته خو د خدای په دنیا کې او وکره قوم القراءة في الحمام والطريق بعضې علماو تلاوت د قرآن او لوستل د قرآن په حمام کې او په لار کې مکروه ګڼي چې په لار کې به قرآن وایي په حمام کې به نه وي حمام کې به سوقات هلته خلک چې لامبي ګرم حمام چې ورته وایي د علاج دپاره خلک دا استعمالوي نو په هغې کې سړی دونه بیسوله شي ایسته بربنډ نه شي عورت ته ښکاره شي نو په دې وجه باندې په داسې ځایونو کې چا کې عورت ښکاره کېږي هلته به د قرآن تلاوت او د قرآن درسونه بله یو مسله د آدابو سره ټچ دا ده چې ویستحب ان یجلس مستقبلا د قرآن لوستونکي ته که تلاوت کې او که درس کې نو مستحب ده چې د سړي مخ دې قبلې ته او متخشعا عاجزی کوونکې دي عاجزی کوونکې او بسکینة ووقار مطرقا رأسه په ډېر آرام او
خشوع سره قرآن لوستل او دې سره سره سر بر سړي ښکته او په ډېر آرام او عزت سره به سړی قرآن مجید وایي ځکه دا د الله کتاب دی څنګه چې د الله شان ډېر لوی دی دارنګې د هغه د کتاب شان هم ډېر لوړ اوچت دی او یو ادب دا هم دی چې یسنو ان یستاک تعظیما وتطهیرا دا مسنونه طریقه ده چې سړی د استعمال د مسواک چې کله درس قرآن ته کښېنئ او تلاوت د قرآن ته کښېنئ نو مسواک استعمالول پکار تعظیما للقرآن وتطهیرا لفمه خوله به دې پاکه وي او د قرآن تعظیم دې وکړو وقد روي وقد روى ابن ماجه عن علي موقوفا وایي چې دا راوړی دی امام بزار بسند جید عنه مرفوعا ان افواهکم طرق القرآن اے مومنانو زنانو نارینو ستاسو خولې د قرآن لارې دي دا د قرآن لارې دي پرې قرآن روان دی چلیږي نو فطیبوها بالسواک دا خپلې خولې په مسواک باندې پاکې کوي امام سیوطي وایي قلت زویم ولو قطع القراءة وعاد عن قریب یو سړي قرات بس کړ قرآن او لنډ بیا دوباره شروع کوي نو په مقتضا استحباب التعوذ اعادة السواک ایضا نو څنګه دی به دوباره اعوذ بالله وایي نو دارنګې به دی دوباره د مسواک استعمال کوي ويسن التعوذ قبل القراءة ولی یو ادب دا دی چې ته قرآن مجید ته کښېنې تلاوت کې درس شروع کې نو ته به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او د هغې وجه دا ده چې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي پیغمبر ته فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم کله چې ته پیغمبره قرآن لولي نو پناه حاصله که په الله باندې د شیطان رټلي شوي نه پناه حاصله او د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په دې الفاظو کې ډېر اختلاف راغلی څوک یو شان الفاظ وایي څوک بل شان الفاظ وایي څوک پکې الفاظ کموي څوک پکې الفاظ کم زیاتوي ډېره بهتره دا ده چې کوم په قرآن کې راغلی دی چې اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم د ټولو نه بهتر تعوذ دا دی بهترین تعوذ دا نو دا به اعوذ بالله به وایي أردت قراءته وذهب قوم إلى أنه يتعوذ بعدها لظاهر الآية وبعض علماء وي چې قرات بس کې نعوذ بالله وایا وځکه په آیات کې نشي راغلي اذا قرأت فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم نو دا به اعاد التعوذ معنا دا ده چې وقال وایي اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أردت قراءته وذهب قوم إلى أن يتعوذ بعدها لظاهر الآيات وقوم إلى وجوبها بعض قومنا دي تتلي أعوذ بالله لازم دي واجب دي لا لظاهر الأمر زكاة فاستعذ أمر دي او ظاهر په امر کې اگر چې امر تاسو په اصول په کتابونو کې شپږ معنی باندې لیکلي خو ظاهر معنی وجوب دی د امر وای نووي فلو مر على قوم سلم عليهم یو حافظ قرآن دی او قاری دی لګیا دی قرآن وایي
په یو قوم په خوا باندې تیر شو نو اوس یو بله مسله مخې ته راله شرعي سلام ویل پکار دي نو د سلام وویل د سلام په خلقو باندې واچو وعاد الى القراءه او دوباره قرات شروع کوي نو څه به کوي نو فإن عاد التعوذ كان حسنا ولار رواني ځان سره قرآن وی او خلق خواته رالي هغې باندې سلام واچو نو پکار دا ده چې دوباره اعوذ بالله وویل دا ښه کار دی وصفته المختارة هغه غوره طریقه غوره الفاظ د تعوذ دي نو ما تاسو سره هغې خبره وکړه کوم چې قرآن کې راغلي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وکانه جماعة من السلف او یو جماعت د مشرانو نه سلف چې ذکر شي نو مراد صحابه کرام او تابعین او تبع تابعین کې نه مراد يزيدون السميع العليم عجيبة بكدا زيادو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأن همزة أستعيذ ونستعيذ واستعذت دا الفاظ أستعيذ صيغة واحد متكلم ونستعيذ صيغه متكلم مع الغير او کو دا بل صيغه خوخي استعذت د ماضي استعمالك او اختاره صاحب الهدايه من الحنفيه لمطابقه لفظ القران بهرحال قال بعض امراضي اعوذ بالله القادر من الشيطان الغادر فنا حاصلهم فالله طاقت ورباني للشيطان دو كمارنا دا الفاظ راغلي او بشمار الفاظ کې نور راغلي ما تاسو خبره ختم کړه چې بهترینه طریقه هغه ده چې په قرآن عظیم الشان کتاب کې خپل باندې راغلي دا یو ډیره ضروری آداب دي د قرآن فهمۍ دپاره او په قرآن باندې ځان پوهه کولو دپاره دا ډېر ضروری خبره ده چې موږ او تاسو به دا زده کوو په دې باندې به عمل کوو دارنګې بسم الله الرحمن الرحیم به ووایو بسم الله الرحمن الرحیم هم داسې ویل غواړي څنګه چې اعوذ بالله ویل غواړي بسم الله هم ورته وی خوراک کې سړی بسم الله وی په هر نیک کار باندې به بسم الله وی دارنګې به دلته د قرآن په لوستلو کې به بسم الله وی نو مسألة وليحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة غير برات دا یو بل ادب دی چې تر قرآن کوم سورت هم شروع کوي نو ته به بسم الله وایي ځکه بسم الله الرحمن الرحیم کې فاتحه کې به خبره کوو چې بسم الله الرحمن الرحیم د قرآن جز دی د هر سورت جز دی او کنه دا اختلافي مسله ده خو د قرآن جز دا اجماعي مسله ده چې بسم الله د قرآن جز دی نو چې د قرآن جز دی نو بیا وایي نو بسم الله الرحمن الرحیم با وایي تاسو دا به بیا هلته خبره کومه چې تاسو ته مو ویلي کله فاتحه ترجمه کوو سبا لکه خیري یا نن راشي نو بیا به هلته زه تاسو ته ویم چې دا یو اختلافي مسله ده مسألة یو بله مسله ده لا تحتاج قراءة القرآن إلى نیت د قرآن تلاوت کی نیت ته ضرورت نشته زه د قرآن تلاوت کومه کسائر الاذکار لکه باقي سنت ذکرونه کې سبحان الله شروع کې دي کې نیت ته ضرورت نشته دا خود به خود نیت دی د مؤمن او دغسې روان دی البته یو خبره ده که داسې وشي
چې تا ځان باندې نظر کړی دی زه به الله دپاره قرآن ختم یو ځل کو نو بیا به ورسره نیت وکوه الا اذا نظرها خارج الصلاة فلا بد من نیت النظر دا به په دې طریقه باندې وکړو بل یو مسله ده یسن الترتیل فی قراءة القرآن د قرآن په لوستلو کې به ترتیل کې ورتل القرآن ترتیلا یعنی معنا دا ده چې دا ټکي به خپل خپل ځای ته رسې او دا ټکي به وې دا هم راغلی ده چې دا ټکي به ډک ډک وې مضبوط مضبوط به وې دا هم یو مسله ده او دارنګې ډېر لوی آداب دلته امام سیوطي رحمت الله علیه ذکر کړي دي دا یې پکې ذکر کړی دی چې ويستحب البكاء عند قراءة القرآن والتباكي لمن لا يقدر عليه قرآن چې وایي د جړا په صورت کې که جړا درله نه راتله نو ځان له به جړا راولي ځان له به جړا راولي تباکي دې ته وایي چې ځان له په زور سړی جړا یعنی ځان به جړغونی کې چې قرآن وي او دام راغلی دي چې دا قرآن به په ډېر تخشع او د غم په صورت کې به وي لکه چې قرآن په کومه زمانه کې نازلېده نو دا ټوله د غمونو او پستاکونو او د صحابو باندې د تکلیف زمانه وه دې وجې نه حضرت ابو بکر صدیق چې به کله قرآن تلاوت کو نو په مخه باندې په مخه باندې عبدالله بن مسعود وایي ما ته رسول الله وفرمایل چې عبدالله ما ته قرآن واوروه وایي ما ویل چې تاسو باندې نازل شوی زه درته واوروم نبی اکرم فرمایل عبدالله ما له خوند راکړ چې د بل نه واورو وایي ما ورته سورې نساء سر نه شروع کړه او چې دې ځای ته ورسېدم چې وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا نو ما ته ویل چې عبدالله حسبک الآن اوس بس عبدالله وایي ما چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وکتل فاذا عیناه تذرفان ناس په سترګې مبارکې پیغمبر خدا د اوښکونه بهېدلې نو نبي علیه السلام به هم داسې ابو بکر صدیق په ډېر ژړېده یو ځل د یمن نه خلک راغلی او د ابوبکر صدیق خلافت دی او د هغه دربار لګېدلی دی زموږ د خلفاو راشدینو په دربار کې به د قرآن تلاوتونه کېدل قرآن به خلکو وایي نو هغې قرآن لوستلی کېده د یمن نه مسلم راغلي وو هغې د سترګو نه اوښکو دارې وایي حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایل هاي هاي و یو زمانه وا من قرآن ویو او سترګې به م نه ودرېدلې سترګې به م نه ودرېدلې هاي هاي لاړو زموږ نه سخت شو اوس قرآن ویلی کېږي مونږ هسې ناست دا وګوره که نه دا نو مسلم خلک راغلی دی دا قرآن لوستی کېږي دوی سترګې نه ودرېږي نو قرآن ډېر د غم په زمانه کې او د خفګانونو په زمانه کې راغلی دی نو قرآن به تاسو داسې د غم په شکل کې ډېر په تضرع او تخشع او عاجزۍ سره او که جړا دله نه راځي نو په ځان به په زور باندې جړا راولي تباکي باب تفاعل دی معنا په زور باندې ځان نه جړا پیدا کول دا نو دا قرآن مجید به دې طریقه باندې به وایي او دارنګې ویسن تحسین الصوت بالقراءه دا قرآن به په ښایستو یا قرآن ته به خپل اواز ښایسته کوي دې مردان کې یو مولوي صاحب نو هغه ډېر زیات ښایسته قرات کوي نو هغه ویل ما یو طالب زه تلو نو طالب مې په خپل ځای کې چې هلکه راته زما طالب به تاسو ته نشته نو هغه چې راغله ما ټول کلی خفه و ما ورته چې ولې هلکه
ویل چې یاره به دا ستا په شان قرآن نه شي ویلی نو ما هغه ته ویل چې خدای اگر کړی دا اواز به یې ښایسته کولی په دې قرآن باندې نو دا قرآن باندې به د خپل اواز به ښایسته کوئ معنا دا ده چې په ښایسته اواز باندې به قرآن کریم وایي په ښایسته انداز باندې دا هم یو مسله ده چې پیغمبر خدا فرمایي زینوا القرآن باصواتکم دا قرآن ډولې کوي په خپل اوازونو یعنې خپل اوازونه ډولې کوي په قرآن باندې ښه په ډول او په ښایسته والي باندې ووایي بهرحال ويستحب قراءته بالتفخيم دا قرآن دا الفاظ به ډک ډک وایي په داسې به نه کوي چې هسې لکه سړی د اسخا کجوري خوري او غاړو کې غورځوي نه په تفخیم سره دا الفاظ د قرآن به ډک الحمدلله رب العالمین ډک ډک الفاظ باندې دا قرآن مجید وایي دا ټولې هغه ضروري مسلې دي چې دا زده کول پکار دي دا یو بله مسله ده چې دا قرآن په زوره ویل غواړي او که په رو باندې ویل غواړي روایت په جانبینو کې راغلي دي د په زوره روایت حدیث هم شته او پټ ویلو او غلي ویلو ما هم روایت شته دواړه قسمه روایتونه راغلي دي خو اصل کې ځای نه که چېرته د قرآن دا مطلبی چې خلق د دینه استفاده وکړي خلق او سامعین او مخاطبین واوري او الله ولا بدلی ورکي ځکه د لستونکي او د غوږ ایښودونکي ثواب برابر دی نو په زور که خلق وجدي خلق په مانځه باندې ولاړ دی یو خلق وجدي وږي ته تکلیف دی نو قرآن به په زور نه خدا رو داسې نه چې ته پې په خپله باندې نه پوهېږي داسې به رو ووایې چې چا ته تکلیف نه وي او ستا کار وشي دا یو بله مسله چې دا قرآن مجید تلاوت په دې قرآن مجید کې ډېر بهتر دی او که په یاد وویل ډېر القراءة في المصحف أفضل من القراءة من حفظه قرآن پدې مصحف کې ویل پدې قرآن کې دنه ویل دا غوره دي د دې نه چې سړی په یاد واني ولې ځکه چې د قرآن مجید ته کتل داسې عبادت دی لکه څنګه چې دا لوستل عبادت دی نو چې قرآن ته ګوري نو دوه کاره کوي دو عبادت شروع دي هم قرآن دا ګوري او هم قرآن وایي او چې په یاد وي نو یو عبادت دی چې هغه لوستل کوي اگر چې بعض علماء دا خبره کړې ده د دې پوره تفصیل کړی په دې باندې بعض علماء چې قرآن په یاد ویل بهتر دی خو پیښه خبره دا ده چې دغه خبرې جواب موږ نشو کولی ځکه چې قرآن ته کتل عبادت دی لکه څنګه چې تاسو حج ته لاړ شئ نو دې کعبې ته کتل دا یو مستقل عبادت دی هلته دې وجې نه تاسو چې حرم ته ننوځئ مسجد حرام ته او دا ټول خلک لګیا دي دا طوافونه کوي او بار پرې چتونو کې هم خلک طوافونه کوي او چې طواف نه اوزګارېږي نو چېرته په حرم کې به داسې زنانه او نارینه وینئ چې کعبې ته یې شا کړي د ټولو مخ به کعبې نو ته په دې مسله پوه شې دا خلک په دې یو خدا ده چې د هغې په لیدلو سړی نه مړېږي یا زما د رب کور دی او دا زما د رب کمره ده دا سړی په لیدلو باندې نه مړېږي او بغیر دې نه سړي باندې ګزاره نه کېږي چې هغې ته نه کېږي ځکه چې کعبې ته کتل مستقل عبادت دی دغه سره قرآن دی الفاظو او مصحف ته کتل مستقل عبادت دی بهتره خبره دا ده چې په سړی په تلاوت په قرآن مجید کې بهرحال قراءة الرجل في غير المصحف دا غبل سړی وایي دا
حديث تأوس السكبيل مرفوعا قراءة الرجل في غير المصحف 1000 درجة وقراءته بالمصحف تضاعف 1000 درجة. دا قرآن مستل و قرآن کے نہ پیادو دا 1000 درجے ثواب دے. نو دا قرآن کی مستل دا چنکی کی 2000 ترسیگی یعنی دوچن ثواب ملے گی. او دام گانی مسائل التنوریم دی او دا پدی زمانی دانن بس کوما او دا حافظ ابن کثیر یو سو خبری تاستا دا یو ډېر عالم دی دا حافظ ابن تیمیه شاګرد دی او دا حافظ ابن کثیر دی حافظ الحدیث هم دی حافظ القرآن هم دی او مفسر د قرآن دی. ډېر لوی سړی تېر شوی دی او بهترین تفسیر یې لیکلی دی. نو دا یو خبره تاسو ته کومه دا فصل فإذا قال قائل فما أحسن طرق التفسير. وإذا یو تپوس کوونکی دا تپوسو کی چې طریقې د تفسیر د قرآن څه او څه دي. تفسیر دا د فسر یفسر تفسیرا نا دا مصدر دی. د دې معنا دی وضاحت او تبیان. التفسیر التبیان بیان کوي او په اصطلاح کې بیان د معانی القرآن دې ته ویلي. دې اتقان فی علوم القرآن کې په دې باندې مستقل باب دی چې آیا تعویل او تفسیر یو شی دی او که بل دی. نو فرق دا دی چې تفسیر دې ته وایي چې هغه منقول وي او که نه وي او تعویل دې ته وایي چې هغې دپاره به خامخا نقل پیش کوي. نو احسنه طریقه د تفسیر څه ده؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. بهترین تفسیر داري چې د قرآن بعض حصے راوالي او د بعض حصو لپاره تفسیر کوي. ولی فما أجمل في مكان فإنه بسط في موضع آخر. لکه الله دا سکړي چې د قرآن دا حصہ دا اجمالی ذکر کړی دا نو په بل ځای کې تفسیر کړی. فإن أعياك دا خبر تا ستړی کی چې قرآن لټایي او را پیدا دی نه کو چې دا قرآن تفسیر په قرآن کومه په قرآن کې به اړې ستړی شو. نو چې ستړی شو په نظر باندې دې رانغله نو فعليك بالسنة. بیا چې تفسیر کول غواړي نو سنت رسول ولټوا احادیث ته پیغمبر ولټوا اراواله فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. ځکه چې احادیث ته رسول الله د قرآن شرح ده او د قرآن وضاحت کوونکی دی. بل قد قال امام ابو عبد الله محمد بن ادریس الشافعی رحمه الله تعالی. امام الشافعی فرمایلی دي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اره خبره چې پیغمبر خدا په فیصله کړی دا په خپل ژوندۍ کې او هو مما فهمه من القرآن. دا من جمله دا علم نه دی کوم چې پیغمبر د قرآن نه معلوم کړی. پیغمبر خوا چې څونه فیصلې کړي دي دا ټول د قرآن نه فهم کړی. تاسو حیران شئ کنه تاسو ته سوري دل چې صحابه کرام دا خبره کوي چې موږ به د پیغمبر خدا نه لس آیاتونه وویل زیات نه ویل
سبق دی نو دا به موږ زود کړو په دې باندې به عمل وکړو نو چې دا به موږ عملا او علما دواړه ځان سره جمع کړو نو بیا به مزید لس آیاتونه موږ او چې کوم صورت راغلی پیغمبر خدا په نفس نفیس صحابه ته د هغې تدریس او د هغې ذکر او د هغې بیان او د هغې سبق ورکړی په دې طریقه باندې قرآن صحابه یاد کړی او نو علما یې هم یاد کړی او عملا یې هم یاد کړی عبدالله ځین مسعود دی موږ د پیغمبر خدا نه قرآن هم زده کړی دی او په قرآن باندې عمل کول هم موږ زده کړي دي دا وجه وه چې صحابه ډېر په پوخ عمر کې نوجوانان هم پکې وو د پوخ عمر خاوندان هم پکې وو خو هغوی داسې عالمان د هغوی نه ساز شو لکه چې د هغوی خپل علم باندې عمل و موږ چې علم موږ ته نه یادېږي موږ په علم باندې عمل نه کوو د دې وجې نه موږ ته په یاد نه پاتې کېږي که تاسو د قرآن په کومو حصو باندې عمل وکړو زندگی بر باندې نه هېرېږي زندگی بر قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما سورة نساء کی آیات شروع وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون او نور آیاتنا حافظ ابن کثیر و حافظ دے ندر شئی ذکر کی بڑی بائی بدلیل کی دا وقد استدل امام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك گنو امامان و امام شافعی دا خبر را کړی چې تفسیر د قرآن چې تا ته په قرآن کې نه ملاویږي نو په حدیث رسول کې والغرض انك تطلب تفسير القرآن منه مطلب دا شو چې کله تا ته په قرآن کې د قرآن تفسیر نه ملاوېده نو د حدیث رسول نه به یې کوې فإن لم تجده فمن السنة کله چې تا قرآن ته تفسیر شروع کې نو د قرآن تفسیر به په قرآن کې که دې نه کې درته نه ملاوېده نو فمن السنة دی به سنت رسول نه تفسیر شروع کې كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه الى اليمن معاذ رضی الله عنه چې کله پیغمبر خدا یمن ته لېږه نو ورته ویلي په جیلب کې ورسره تللی او مخخې ورسره کولې وه معاذ په سورلۍ سور دی او رسول الله ورسره داسې دی او ویل دې دپاره درسره اګریم تا نه تپوس کوم تا یو قوم ته لېږم یمن ته بما تقضي یا معاذ معاذ تا په څه فیصلې کې نو حضرت معاذ فرمایل بکتاب الله الله په کتاب نبی کریم ورته ویل فإن لم تجد دا الله په کتاب کې که نه مومې ته تی نه مومې دی الفاظ باندې پوهېږئ د الله کتاب کې هر څه دي خو هر څوک یې نشي موندلی که تی ونه مومې کتاب الله کې نو وی فرمایل په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د پیغمبر په سنت باندې که به لټومه نبی کریم ویل فإن لم تجد که په سنت رسول کې نو وی فرمایل اجتهد رای بیا به خپله رای چلو یعنی قرآن او سنت کې به سوچ کوما او نظائر بر وباسما او د هغه نظائر حکم بدل ته په دې کې ثابت او رای څه ته دې قرآن او سنت ته وګوره تا ته پکې حکم په ډاګه نشته نظائر شته هغه نظیر راواله د هغې علت وګوره د دې علت څه دی دې حکم هغه دلته موجود دی هغه دلته موجود دی هغه حکم دلته بعضې خلک بس وایي چې قرآن او حدیث دی نو معاذ رضی الله عنه په دریم ځای کې وفرمایل چې اجتهد رای زه به خپله رای چلو نو نبی علیه السلام خوشحاله شو
او داسې وټپو او ویل چې الحمدلله چې د پیغمبر استازي ته الله تعالی هغه خبره وښودله چې الله او د الله پیغمبر باندې راځي پوهېږئ په خبرو باندې دا معنا ده فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي زه به خپله رأی چلوم بیا قال فضرب رسول الله صلی الله علیه وسلم بصدره نبی علیه السلام دې سینې ته وراچوي دا یې ویلي او دې دا چلې ولا وکړو وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد حافظ ابن كثير کو لوی محدث دی شارح بخاری هم دی او نور دا کوم تفسیری چې لیکلی استاد سو مخ کړی دا ما سره چې دی نو دا په صدیرش جلد دی ما سره یو بله نسخه چې کومه ده نو هغه په څلور جلد خو دا اوس نوی چې چاپ شوی دی نو دا تقریبا دا په صدیرش جلد دی ما سره نو وایي او دا قرآن شرح د بخاری شرح هم ده کړی مطلب دا دی چې دا قرآن د تفسیر طریقې دي او دا حدیث ډېرو کلکو علماو نقل کړی وحینئذ فإذا لم تجد التفسیر في القرآن ولا في السنة کتا ته په قرآن کې هم ملاو نشو تفسیر د قرآن او په حدیث رسول کې نو بیا رجعنا فی ذلك الى اقوال الصحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بیا موږ تفسیر د قرآن په اقوال الصحابه باندې د صحابه کرامو قول وکړو فانهم ادرى بذلك ځکه صحابه په قرآن د ټولو خلکو نه زیات دي ولی لما شاهدوا من القرائن والاحوال دې وجنه چې صحابه کرام هغه قرائن ورته یادو هغه احوال التي اختصوا بها چې باندې صحابه خاصو د پیغمبر مخلا باندې کې بناستو وحید علی په مخ کې براتله هغه ټیم به ورته معلومو ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح ری وجنه صحابه کرام هغه له خدای یو فهم تام ور کړو علم صحیح ور کړو او عمل صالح ور کړو لا سیمن علماءهم وكبراء خاص کر په صحابو کې عالمان صحابه او په صحابو کې لوی صحابه کبرا کل ائمه الاربعه الخلفاء الراشدين لك ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضوان الله تعالی علیہم اجمعین والائمة المهتدین المهدیین وعبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن مسعود دون لوی عالم دے کہ اوزل حضرت عمر په مینا کې آواز وکړو چپ آواز وکړو مینا یو ډېر لوی ډاګ دی او چې حج د لاړ شي په خیر یاري کې به بیا رسول شي کوي نو په دې مینا کې ډېر لوی ډاګ دی نو دا خلک پراته دی د حج موسم دی حضرت عمر اعلان وکړو اے خلکو ایو آیات اعظم فی القرآن کوم آیات په قرآن کې ډېر لوی شان والا دی لور دیرا جواب راځي هغه آیات دی چې کوم تاسو په دې خطبو کې د جمعې په ورځ باندې وایي څنګه وایي ان الله یأمر بالعدل ان الله یأمرکم ولا یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون حضرت عمر فرمایل په خدای مې د قسمی چې او دغه دا ابن ام عبد دی عبد الله بن مسعود دی دا جواب مال رسول دون لوی عالم دی په صحابو کې د قرآن ماهر قال امام ابو جعفر ابن جرير
حدثنا أبو كريب حدثنا جابر بن نوح حدثنا أعمش عن أبي الزحى عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود لا البخاري كما قريبان دواي عبد الله ذكر شي په حدیث کې بل ټکی او سنی مراد دی عبد الله بن مسعود لکه عبادله په صحابه ډېر زیات دي عبد الله بن زبیر دی عبد الله بن عمر دی او عبد الله بن عمر دی او عبد الله بن عباس عبادله ډېر شي خو چې نور څور ذکر دی او تش عبد الله ذکر شي نو مراد نه ذکر ابن کثیر وی قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا اله غيره ما نزلت آية من كتاب الله عبد الله بن مسعود وی په خدای مې دې قسمی په خدای مې دې قسمی چې د قران یو آیات نه نازل شوه الا وانا اعلم به في من نزلت واين نزلت الله مې قسمی د قران داسې یو آیات نشته چې نازل شوه او ما درې نه معلوم چې چا په باره کې راغلی دی او کوم ځای کې راغلی ولو اعلم احدا دا ټکي تاسو ته وایم سونه عالم دی عبد الله بن مسعود وی په الله مې قسمی چې د قران هیڅ آیات داسې نشته چې ما درې نه معلوم چې د پلاني په باره کې راغلی او په پلاني ځای کې راغلی په پلاني ټیم کې راغلی خو بیا وایي ولو اعلم احدا اعلم بكتاب الله زما په کما دا علم حاصل شي چې په دنیا کې زمانه زیات عالم د الله په کتاب باندې شته او تناله المطايا اغتا سورلی رسی یعنی مزل ورته کېدی شي او انسان ورته رسېدی شي نو لآتیته زباغه تراشم او ګوډه به ورته ماته کم او د قرآن هغه علم به زده کم چې اماله نه راځي اوس دا موږ کوو دا موږ کوو ځکه هم علم نشته دا خبرې د منځه تلي اوس دا خبرې موږ را په دې علم زده کولو پسې موږ دا ټوله صوبه سرحد کتل چې په کوم ځای کې به موږ ته چا ښه سبق ووایي وږي تږي به هم ناست سبق ته به ناست چې دا سبق دی مدارک لیکلي دا مدارک یو بل تفسیر دی به زه بیا راوړم هغه وایي چې یو سړی چې د بیکاره استادانو مخته وخت تیر کي او ډېره زمانه پرې تېره شي وایي دی د نحاریرو مخې ته راشي د غټو عالمانو مخې ته نو بیا دا غاښونه داسې دا ګوتې دا په چیچي رسي چې ما دا وخت په څه کې ضایع کړی دی ما دا وخت په څه کې ضایع کړ زما دا مطلب دی چې صحابه کرام دومره په علم باندې عاشقانو دومره د علم خوښو چې عبدالله بن مسعود بیا عالم دی وي که ما ته راسې عالم میلاو شي چې په قرآن زمانه زیات پوهېږي زه به لاړ شم او د هغه نه به زده وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل به عبد الله بن مسعود ومن صحابه كراسيه وتنو مگر لس آیاتونه به د پیغمبر نه زده کړه د هغې لسونه به زیات سبق نه ویو نور سبق به هغې پورې نه ویو حتی چې په دغه لسو آیاتونو معنا به زده کړه او په دغه لسو آیاتونو به عمل وقال ابو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذي كانوا يقرؤوننا من تزمن هغه استادانو ویل چې موږ ته به لوستل کول چې انهم كانوا يستقرؤون من النبي صلی الله علیه وسلم موږ به د پیغمبر نه مطالبه کوله چې موږ ته آیاتونه ووایا وكانوا اذا تعلموا 10 آيات لم يخلقوها حتى يعملوا بما من العمل نو هغه پوری به صحابه کرام نور د دینه مخکنا نور سبق به نه ویو چې څو به دې معنی معلومې کړي او عمل به په وکړو نو وی فتعلمنا العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا ومن صحابه دو شيء زده کړل قرآن هم زده کړو قرآن باندې عمل هم د پیغمبر نه پاتې موږ اوس تش علم زده کړو
عمل نزده کوم خدای دې چې د صحابه او طریقه موږ خپل کړو نو بیا به موږ د علم سره یریږي وترجمان القرآن ببركة الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الحبر البحر حافظ ابن كثير عبد الله الوسودي عليه ومنهم ذنذ كابرين ماهرين بالقرآن اغلوي عالم سمندرو عبد الله بن العباس زوید تر د پیغمبر خدا وترجمان القرآن القرآن ترجمان ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل خدا دین کے وقت مہارت ورکی خدا القرآن کا ترجمہ کوئی وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم كذا قال عبد الله يعني ابن مسعود نعم الترجمان للقرآن ابن عباس عبد الله سے بویری بہترین ترجمہ کون کے پکشران کے عبد الله بن عباس نے ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن سبيح بن أبي الزحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس لوي صحيح ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك فهذا إسناد صحيح من ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة دابويل وصدير من النظام ويبوئي ابن كثير وي کہ عبداللہ بن مسعود مخبل زمانے کی سپنگیرے رے ادالک او در پوار کی دون لوی خبر کی چدا حبر الامرے او دا قرآن مفسر دے او نعمت ترجمان القرآن دے کہ غمر فوت دعا دے دے وی وقد مات ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی سنت 32 على الصحیح صحیح روایت دا دے کہ قدوہ دیر شمس ہجری کیا گا وفات ہوئے سوکو عبداللہ بن مسعود وعمر بعده عبداللہ بن مسعود 36 سنہ او داغنا روستو پات شوے دے اللہ پاک عمر دراز ورکڑے دے عبداللہ سے تشبک دیر شکال داغنا روستو پات شوے سم خیال لے کہ عبداللہ وسون علم نور حاصل کرے شبک دیر شکالا چی داسی سڑے روستو پات شی نو فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود سم خیال لے پا عبداللہ بانی چه سونا علوم بے حاصل کری بس عبداللہ بن مسعود نا وقال عمش عن ابي وائل استخلف علي عبداللہ بن مسعود على المسلم و عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس حضرت علی اخبل طرفنا امیری حاج مقرر کا امیری موسم امیری موسم امیر حاج یوم آنا یعنی دا حاجیانی مشر کو نو پا خطب الناس آغال تا خطبو ویلا کم چی امیری نا خطبو ویلا دا مدین نمیرک چی بیلا وی کنا دا عرفات خواتا ابت معورنا چی ورطوی دا کزے کدا جماعت غد جماعت نو دی کدا حج دا خطبو ویلا چی خطبو وی کنا نو دا سی خطبه ویلا پا خطب الناس خلقت خطبه ویلا تقریرو کا وقرا فی خطبتی سورہ بقرہ وفی روایت سورہ نور یو روایت کے راضی چی سورہ نوری ویو بلکہ راضی سورہ بقرہ ویلا فقصرها تفسیرا دا سی عجیب غریب تفسیریو کا لو سمعته الروم والترک والدیلم لأسلم کچردی دریو قبیلو کہ رومیان دی و ترکیان دی و دیلم دی یہ دریو قبیلو اور ادھر مسلمانان شوئی دی ولہذا غالب ما يرويه اسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس هذه وجنا دا امام چې حدیثونه ذکر کوي نو دې دوه لوی خلکو نه ذکر کوي بهرحال دا ځان لا خبره شو مخکې خبره کومه ولكن في بعض الأحيان
यनकुल अन्हु मा यहकुमूनहु मिन अकाबिल अहलिल किताब अल्लती अबाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ډېر لوی عالم خو زه به کله کله اسرائیلي واقعات هم ذکر کوم او دلته راسي چې کتابونه میلاو شوي دي د یهودو اسرائیلیات ورته میلاو شوي نو به یې کله کله ویل نبي علیه الصلاة والسلام دی ویلي دي چې کومه اسرائیلي خبرې چې هغې د تورات په شکل باندې تاسو ته پیش کوي ایو دا قسم دي چې هغه دروغ د هغې ښکاره دي د قرآن او سنت زمونږ سره متضاد هغه ترک یو هغه دی چې بلکل د قرآن او سنت سره لګاو کړي او یو هغه دی چې نه موږ تصدیق کولی شو نه تکذیب کولی نو چې د کومو دروغ ښکاره دي د هغې به هغې ته هغې تکذیب به کوئ چې د کومو رښتینوالی ثابت دی هغې ته به رښتیا وایي او چې د کومو په باره کې تاسو ته علم نه مشتبه وي نو نه به یې تصدیق کوئ نه به یې تکذیب کوئ نو چې کومه د کومو معناګانې د قرآن او سنت سره موافقي د هغې اجازت رسول الله کړی چې دا بیانوئ تاسو وحدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج الفاظ د بني اسرائیل نو بیان کوئ او هېڅ حرج پکې نشته هغه خبرې چې د قرآن او سنت سره مطابق دي دی وایي ولكن هذه الاحاديث الاسرائیلیه تذکر للاستشهاد لا للاعتذار د یهودو خبرې چې ذکر کوي د قرآن سره موافق دي صرف د شاهد په شکل به ذکر کوي مسلې به پرې نه ثابتې مسلې به په قرآن او سنت بهرحال ما تاسو سره خبره کوله چې دا بعضې ضروري خبرې دي چې تاسو را په دې باندې به ځان پویه کوئ او دا به وایئ نو بیا به انشاءالله ترجمه به وکړو ترجمه ماته اسانه ده هغې باندې دونه وخت نه خرابېږي بیا دا ډېر لوی عالم و او لږې ورځې مخکې زما خیال اته یا دوه تیکي چې وفات شو دا دراساتو اسلامیه په مکه معظمه کې چې کومه یونیورسټي ده اسلامي په هغې استاد و د دراساتو اسلامیه استاد ډېر لوی عالم و ډېر لوی دا یو مقدمه ویلې ده او دلته یو مقدمه لیکلې ډېر اوږده مقدمه زه تاسو ته وایم نه خاصه خبره ډېره لویه مقدمه او ډېر زبردست خبرې کړي دي چې تفسیرونو په دنیا کې کمی نشته او خلکو ټول انتهایي کوشش کړی دی قرآن داسې یو سمندر دی بے پایان سمندر کیسے ته وایي چې پای کې د سړي چړ نه لګي موږ ورته پښتو کې چړ وایو چې ته رسې ودرېږي او داسې جت کې ودرېږي نشي دونه بے پایان سمندر دی او د دې د علم الله تعالی د خلکو د علماو په ذهنونو باندې تقسیم کړی دی ته چې هر تفسیر ګورې حیران بشي چې الله دې سړي یو ځای به ډېر ګراني یو ډېر لوی مفسر به ایسته خویه وکړی ګل راوالي هغه ځای ته لګېدلی هغه ځای حل کړی دا د الله تقسیم دی چې د قرآن فهمۍ دپاره الله تعالی د خلکو په ذهنونو باندې داسې انوار راوستي دي او دغه پټې ملغلرې د سمندر د قرآني سمندر نه هغې هر چا خپلې خبرې نو امام صاحبونی وی بعضې مختصر دي نو عام کار نه ورکوي او بعضې ډېر مطول تفسیرونه دي لکه زه تاسو وایم قرطبي 20 جلده کې دی طبري ما سره دا په 14 جلده کې دی روح المانی ما سره په 15 جلده کې ده پوهېږئ پرې باندې دا ډېر لوی تفسیرونه او بیا داسې زمانه را زمونږ چې کومه جلته یې راغلې ده چې هر سړی و زر زر عالم شوی په منډه منډه مولا شوی
زمونږ خو دور دی اوس که نه څنګه چې د سیاسیانو د اقتدار ته دور دی زمونږ د مولیانو طالبانو مولا کېدلو ته دور دی او څوک د دې تپوس چېرته مانه چا تپوس ونه کړه چې مولوي صاحب تاسو پرې خپله مدرسه کې سبقونه څنګه وایئ تاسو کې څونه طالبان موږ چانده کوو که نه د دوستانو خواله چې لاړ شو یاره چې تاسو سره څونه طالبان دي دا پخوا به موږ دا خبره کوله چې د علم ترغیب به هم طالبانو ته ورکوو چې د دې تپوس به تا نه څوک نه کوي چې تا په څومره زمانه کې علم وکړو تا نه به ستا د علم اتقان ستا د علم تحقیق او د تطبیق تپوس به خلک کوي چې تا علم څونه زده کړی ستا په علم کې پایه څونه ساده شوې ده نو بهرحال د اعوذ بالله خبره ما تاسو ته وکړه د بسم الله خبره مې تاسو ته وکړه چې سړی به قرآن وایي اعوذ بالله به ورته وایي د اعوذ بالله الفاظ مې ورته وویلي چې بهترین الفاظ دا دي چې کوم په قرآن کې راځي دغه به وایي بسم الله الرحمن الرحیم به م وایي ځکه چې کل امر ذی بال لم یبدأ باسم الله فهو اقطع اجزمو تاسو ټکي زده کړی دی بهرحال دا یو ډېره ضروري خبره ده چې امام صابري رحمت الله علیه ته لیکلي دي وایي ما دې باندې سوچ وکړو چې دا زمانه دونه تېزه شوې ده اوس علوي تفسیرونه هم څوک نشي کتلی ډېر مختصر تفسیرونه دي هغه مطلق دي هغې نه حل نه کېږي وایي ما داسې یو متوسط تفسیر ولیکه او دا هغه تفسیر نوم صحبة التفاسیر لیکي د علامه داسې 5 جلدونه دي دا لکه کوم چې زما دا یو ډېر بهترین تفسیر دی دا سړی اخواني دی اخواني او دې مهاجرو د دې شام نه دا هجرت کړی او دا ټول عمر چې کوم دی دا په دې مکه معظمه کې او دا تفسیر کې مقدمه لیکلې ده نو دا ما په ام القرى کې دا تفسیر دی 15 کاله کې ډېر بهترین تفسیر دی نو دې بعضې خبرې هم تاسو ته کومه دا به ځان سره یاد ساتئ نو بیا به انشاءالله سبا ته به د سورې فاتحې دغه درته کومه پوره تفسیر او د دې فضیلت او دا به ستاسو انشاءالله سبا راځي ما دا خبره کوله چې تاسو به داسې کوئ چې دا کوم آداب ما تاسو ته وښودل د دې آدابو به پوره پیروي او دا به خیال کې راولئ د ترجمې ستاسو به را طریقه وي موږ په خپله باندې ما د ډېرو ګڼو استادانو نه ترجمه کړې ده دا شیخ طاهر نه ما ترجمه کړې ده او شیخ طاهر نه ما په 65 کې دا ترجمه کړې ده او زه چې هلته تلم ما ته قرآن مجید ترجمه راکړه هغې نه مخکې ما دلته ډېرو استادانو نه کړې بلکې ما چې څنګه سبق شروع کوو او ما میزان یو نو ما ورسره قرآن مجید ترجمه ما ته زما استاد زما ترجیح حنیف الرحمن نوم یو او اوس یو څو میاشتې مخکې هغه وفات شو نو هغه ما ته په خپله د قرآن مجید ترجمه د پنډۍ د مولانا صاحب د هغه د شاګردانو هم ما ترجمه کړې ده او بیا چې کله زه د شیخ عنایت الرحمن رحمت الله علیه درس ته راغلی یم او ما د هغه نه اول ځل ترجمه وکړو بیا زه د هغه درس ته نه یم تللی حتی چې هغه سره ما دوره حدیث هم وکړله او وړه دوره مې هم وکړه او بیا زه هغه ځان سره مدرس کړم نو د دې وړې دورې د غټې دورې په وخت کې سړی بلپیل مولای پخواني طالبان به بلپیل مولیان اوس نوی مانا کچه کچه غوندې چې اوس مولیان کېږي دا خو اوس خلک ځان خلاصوي د بیا نه موږ چې دی که نه دا موږ مخکې ډېر نوي ټکي موږ نه پرېښودو نوي ټکي چې کتاب وایي به موږ او یو کال نه دوه کاله په یو کتاب کې شیخ نجیب احمد سره موږ په دې د دې منطق او دغه پرې غټو کتابونو کې 2 کاله تېر کړي په 2 کاله کې موږ قاضي د مقدمې پورې دغه د موضوع پورې موضوع المنطق په 2 کاله دا یو وخت بیا 9 کاله 9 ظلم شیخ عبدالرحمن رحمت الله علیه 9 ظلم
او دا په داسې وخت کې چې د مولانا اسماعیل پشانی د بخاری پشانی د حنیف پشانی د مولانا اسد الله پشان احمد غفور غواص دې په دې هغه پشان چې دا زما شاګردان ما په قرآن ترجمه کوله خو زه به د هغه روزه کې تلم او شیخ عنایت الرحمن ته زما دا مطلب دی چې اصل یو ځل ترجمه وکړې بس وایي چېرته راغی وایي دغه وایي دغه موندلی و دا څه شی موندلی و د مړګونې غوټې وایي موندلی وی چې زه پنساري شوم که نه نو دا به نه وایه علم به هغې پورې کوئ چې ستاسو نه زیات عالم تاسو ته معلوم شو هلته به ځئ او هغه علم به حاصلوئ موسی علیه السلام تقریر کول بخاری حدیث دی زبردست تقریر یې وکړو یو سړی ورته راپاڅېد ستا نه لوی عالم شته په دې ځمکه کې موسی علیه السلام حقیقت و چې نه د علومو د تورات او د علومو د شریعت د تورات لوی عالم یقینا موسی خو بخاری حدیث دی دا خبره الله ته خوښه نه شوه لکه دا علم الله ته ونه سپاره چې الله پوهېږي بلکې ویل نه ما نه لوی عالم شته نو الله ورته وویل چې موسی ستا نه خو لوی عالم شته لوی عالم شته دی ته څه وایې نو موسی علیه السلام فورا وایي الله ما دې لار وښایه لار راته وښایه چې زما هغه استاد به ما ته کوم ځای میلاو شي د هغه مدرسه به کوم ځای کي زه لاړ شم او دا علم دې زده کړم ته وایې تا سره د هغه نه زیات علم نشته هغه سره زیات علم نو موسی علیه السلام امام بخاري د دې لپاره ذکر کړی دی چې علم د مؤمن مطلوب دی او علم به دی په علم پسې به ګرځي نو موسی علیه السلام ځان سره خپل شاګرد یوشع ابن نون واخیست او روان شو او چې څو یې هغه استاد پیدا کړی نه و سبق یې ته نه ویل هغه په کلات کې نو علم د مؤمن مطلوب دی علم د مؤمن وسله ده او علم د مؤمن ورک شوی شی دی چې کوم ځای ورته سره چې څه ورک شي یو چاپوګی دی نه ورک شي او کوم ځای دې موندو نو زر راوالې دې پرې واچوه که نه دقسې علم د مؤمن ورک شوی شی دی چې په کوم ځای کې هم دته میلاو شو بس هغه دې اوچت کي او علم ډېر لوی شی دی ډېر غټ لویه منقبه ده خو خلک وایي د علماو څوک قدر نه کوي زما ورته په دې کې اتفاق نشته چې عوام د علماو قدر نه کوي زه هم علما نشته که عالم پیدا شو خلک کې اوس هم زارېږي بدعمله به چلنه خلک نه یاد هم نیکان خلک یاد اوس هم کې زارېږي خو علم دی مولانا مودودي رحمت الله علینا چا تپوس کوي ته تصوف خلاف مولانا ویل زه خو تصوف خلاف نه یم خو چې کوم ځای د تصوف بازار لګېدلی تصوف نه وي چې کوم ځای کې د تصوف بازار لګېدلی او سجاو شوی هلته تصوف نه وي دویم دا علم دی دا علم به سم کوئ او قرآن عظیم الشان دا ډېر لوی کتاب دی په دې باید پوره ځان ته پوهه کوئ انشاءالله العزیز کوم ځای کې ستاسو شک کېده زه به خپل کوشش کوم څونه مال راځي دونه به تاسو ته کوم انشاءالله عالم الکل صرف الله تعالی دی هر څه چې ورځي د الله دی انسان چې ډېر لوی عالمي نو د هغه علم په یو ځای ځي په یو ځای کې ودرېږي او د الله علم داسې دی موسی علیه السلام او خضر تاسو ته ما پرون ویلي چې هغې داسې روان کشتۍ کې کېناستل علم زده کوي موسی علیه السلام ته نو هغه چنچڼه راله او د دې دغه په غاړه کېناسته او د سمندر کې دا چون چون او بیر اوچتې کړې خضر علیه السلام ته موسی زما او ستا علم د الله د علم په مقابله کې داسې دی لکه د دې اوبو د سمندر او د مرغۍ د په دې چونچ کې او په دې مخلوق کې چې کوم ساس کې د مخلوق علم دغه د الله علم دی او دا د الله کتاب دی قرآن د الله کتاب دی دا ګوره د انسان کتاب نه دی نو په پوره ادب باندې په پوره صفایۍ باندې او په
پورا تیقظ او بیداری باندې باندې تکینی ان شاء الله که تاسو کې دا جذبه پیدا شو الله بخیل نه دی موږ تاسو له علم راځي مزید علم راځي او دا خو موږ کتاب وایو هغه ته میر زاهد وایي د منطق کتاب دی موږ طالبانو ته وایو نو پای کې دا لیکلي دي وتزايد العلم يوما فيوما د انسان علم هر ورځ نوې نوې ورته ځکه دا قسم کوم چې زه اوس هم کتابونه ګورم زما په پرېږدی کې مطالعه کې داسې یو مسله راشي ما ته هغه نه زه ډېر خوشحاله شم په هغې باندې نو دې وجې نه دا مطالعه به نه پیدوي خو زه خلکو د موبایلو ته تیار ویلی زه د موبایل څه خلاف نه یم په دې کې به هم ډېرې اساني او په اسانه خبر راوړي خو ته به په طور مثال بخاري دې پکې راواړه نو خو تش بخاري یې راواړه اوس د بخاري چې کوم شروع دی او د هغې کومې نکتې ورته خلکو لیکلي دي او کومې حاشیې مې لیکلي خو تا ته نه راځي بل دا دی چې په دې موبایل کې به ته څه شی راکړې د دې کتاب ځان خپل برکت دی چې دې کتاب ته ګورې دې کتاب کې علم حاصلوي دا ځان نه خبره دا یو څه خبرې مې تاسو ته مې کولې هسې آداب مې درته ویلې او د درس به همدغه آداب وي او انشاءالله العزیز تاسو څخه د څه وخت شروع کوم زه وایم چې په 8 بجې باندې شروع کوم 9 بجې